أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. سورة توبہ 4 نمبر آیات. په دې 4 نمبر آیات کې د هغه مشرکانو حکم ذکر کیږي چې کوم مشرکانو د نبی علیه السلام سره معاهده شوه او دغه معاهدې د کولو نه بعد مشرکانو په هغې کې هېڅ کمی کړی نه و، نه یې په خپله په مسلمانانو حملې کړې وي او نه د مسلمانانو خلاف د چا سره مرسته کړې وه. مخکې موږ ویلو چې دا دوه قبیلې وي، بني زمرا او بني مدلج، چې دا د خپل عهد پابند پاتې شوي اگر چې مشرکانو مکه معظمه کې اوسېدل. نو دې ځای کې د دغه حکم ذکر کیږي. الله تعالی وایي الا الذین، مگر هغه کسان نه، یعنې هغې نه د برأت اعلان فی الحال نشته، عاهدتم چې تاسو سره معاهدې کړي دي، من المشرکین، د مشرکانو سره، ثم لم ينقصوکم، بیا هغوی کمی نه دی کړی تاسو سره شیئا په څه شي کې، کوم څه چې تاسو سره لیکلي هم د هغې پابند ژوند یې تېر کړی دی. ولم یظاهروا علیکم، او مرستې نه ده کړې ستاسو خلاف احدا د هیڅ یو کس، په تاسو چې چا حمله کړله د هغه دشمنانو سره یې هم لاس نه دی کړی. فاتموا الیهم عهدهم، نو پوره کړئ د هغوی سره وعده د دوی، هغه عهد چې کوم تاسو سره کړی دی هغه پوره کړئ. ابن کثیر لیکلی دی چې په دغه ټیم کې کله چې سورة براءت نازل شو نو د بني زمره او د بني مدلج سره چې کوم عهد شوی و هغې کې 9 میاشتې پاتې وي. نو دې آیات د نازلېدلو نه بعد معلومه شوه چې 9 میاشتې بعد بني زمره بني مدلج سره هېڅ جنګ نه کېږي، دوی په امن باندې خپل ژوند تېروي، په جزیرة العرب کې به اوسېږي. مخکې موږ ویلو چې نبي علیه السلام ته د الله تعالی د ځینې اشاراتو نه او د خپلو تجربې نه اندازه شوه چې کافران، مشرکان او منافقان د عهد پابند ژوند نه تېروي او چې کله یې وس کېږي نو خپل کار جاري ساتي. هغې باندې په اول سر کې موږ خبره کړې وه. نو په دې وجه په الحال خو دوی د وعدې پابند وو، لیکن امکانات موجود وو چې یو وخت کې دوی هم داسې وکړي. ځکه د نبي علیه السلام فیصله هم داسې وه چې جزیرة العرب کې به کافران بالکل فاتح کېږي نه، او قرآني آیتونه هم داسې نازل شول چې جزیرة العرب کې به دا خلک نه پاتې کېږي. نبی علیه السلام چې کله وفات کېدو هغه ټیم کې هم دې خبرې له ډېر زیات زور ورکړی و. نبی علیه السلام به ویل، روایاتو لیکلي دي چې کله نبی علیه السلام په مرض الوفات کې و، سخت بیمار و، داسې حالاتو کې و چې اکثر به بېهوش و، کله کله په هوش کې راغی، تبه به ډېره زیاته و، خواته به یو کنډولی پروت، هغې کې به یې لاس لون کړو، خپل مخ باندې به راخ کېودو او د هغې نه وروسته به یې وویل چې ان للموت سکرات، د مرګ ډېرې غټې سختۍ شته دی. نو په دې سختو حالاتو کې نبی علیه السلام د خولې نه چې کوم وصیت وتلی و هغه وصیت دا و چې یو دا چې د زنانو سره به ډېره ګزاره کوئ، زنانو به هره کوتاهي سره به معمولي کوتاهي سره به رانیسئ نه، دویم غلامانو سره به ډېره ګزاره کوئ، او دریم دا چې اخرج اليهود والنصارى من جزیرة العرب لا یبقى فیها دینان، په جزیرة العرب کې به کافران قطعا پرېږدئ نه. دا خلک چې کله داخل شو دا دارالاسلام دی، نو بیا چې کله دا داخل شو دا خلک په عربو کې موجود وو، نو اسلام بیا قایم نه پاتې کېږي. لا یبقى فیها دینان، 2 دینونه دلته کې نه چلېږي، بیا به اسلام ختمېږي. بیا نبی علیه السلام وفات شو، د هغې نه بعد په دې باندې بیا صحابه کرام مسلسل کار کړی دی، جزیرة العرب ته خالي کړو. چې کله د خلافت دور تېر شو 10 کاله، د هغې نه بعد فتنې را برسېره شولې او خلافت ملوکیت ته منتقل شو. یو کافي زمانه په دې کې تېره شوله، لیکن د هغې نه وروسته خلافت عثماني قایم شو. تقریبا دا په 600 هجري خوښه کې قایم شوی وه چې 998 کاله خوښه قایم و، او په دې زمانه کې هم په عربو کې کافران موجود نه وو. د خلافت عثمانیه خلاف چې کوم سازش وشو، تاریخ لیکلی دی چې 3 کسان په دې کې ملوث دي. یو ملک عبدالعزیز دی د سعودي عربو، او یو چې کوم دی عبدالوهاب نجدي دی، او دریم شریف حسین دی. 3 کسانو د امریکایانو د CIA د امریکایانو سره پټه خبره وشوه د برطانویانو عیسایانو سره، او په هغې کې چې کوم دی 3 کسان مهم وچله. دوی چې کله مهم وچله د هغوی سره پټ عهد وشو
یو زمانه د هم تیر شول چې کله خلافت عثماني سقوط وکړ دا غینه بعد سعودي عرب 100% سیکولر سټیټ جوړول باندې کار روان شو چې په هغه وخت کې عبد الله ابن باز د خلاف راپورته شو مهمه شروع عبد الله ابن باز بیا د قضاوت کې واغسته چې گزاره وکړي ډېر تیز لاړ نشي خو بیا هم هغه کوشش وکړو او د سیکولر سټیټ د نه بچ کو یو حد پورې د اسلام سره آشنا پاتې شو. اوس په دې زمانہ کې په الحال دوی هغه خبره کوي چې 28 کاله مخکې چې سعودي عرب په کومه نقشه کې وو هغه نقشه ته موږ بیرته دراوستل غواړو او په ترک چې کوم اسلامي نظام ترقی روانه ده پیشقدمي روانه ده نو هغه ته د خلافت او د شیطانت خوبونه ویغي او په الحال لا د دې په هدف وري اعلان کړی دی رجمه کې د احادیثو نه سوچو انکار کړی دی باقاعده خطیبانو ته خطبه لګری دي چې خلکو ته وایي چې صرف قرآن به مني حدیث به نه مني او باقي باندې بیا سعودي پاکستان بنگلاديش هندستان د باره کې فتوا ورکړی دا چې دا خلک مسلمانان نه دي په الحال مسلمانان نه دي دا په رقیب باطل او کې دي او دا وسره هم وایي چې موږ به سعودي عرب سیکولر سټیټ جوړو سیکولر سټیټ تاسو جوړوي د نبی عليه السلام د وصیت تاسو خلاف وایي يهود او نصارا تاسو را وصل د آرام کړو دغه ټول درمسالونه تیرې جوړوي او مرکزی زګینه ولا اړې ولا ورکوي حفاظت کوي او کافران بیا مونږ یو واجب سوال او د حدیثونو بس ته منکر شولې او کافران مونږ بهر حال باندې نبی عليه السلام خیال دا وجه داخله به وباسي جزیره العرب کې کافران نه پریدي نو دا درېمه فرقه چې کوم دا دویمه فرقه چې کوم ده چې دې سره عهد شوی دی واحد مات کړي نه دي هغه ته نه همیشه مهلت ملاوي چې نه همیشه تاسو خپل سوچ وکړئ که مسلمانې کې خو ډیره خدا که نه مسلمانې کې بیا د علاقې نه په دغه نه همیشه کې وځي جزیره العرب نه وځي بهر لاړ شي او که تاسو بیا نه وځئ تاسو به جنگ مستحق به سره جنگ کیږي نو دا مسله دې ځکه کې وس دا هغه فرقې ذکر دی چې کوم موحدین دي عهد وسره شوی د مات کړي نه دي الله تعالی وی فاتم الیهم عهدهم پورا کوي د دوی سره عهد هغوی نه همیشه وسره گزاره وکي خیر دی دي الى مدتهم د مودې خپل پورې چې کوم د ابن کثیر د معنا مطابق نه همیشه دي ان الله یقین الله تعالی يحب المتقین محبت کوي د پرهیزګارانو سره پرهیزګاری کی یو خبر ده د وعده پابند اوسئ چې د وعده پابند نه نو متقی نه دلته کې دا جمله ذکر شو چې الله تعالی د پرهیزګارانو سره محبت کوي یعنی د کم کسان چې د وعده پابند یو پکې وعده د وعده پابند دي د الله تعالی خوخي تاسو به ما حد به ماتوي نه اگر که کافرانو سره ما حد شوی د خدای پابند اوسئ فاذا سلخ الاشهر الحرم هر کله چې تیر شي میاشت د عزت د عزت میاشت چې کومې په اسلام کې سلور میاشت د مخکې د حکم روان شوال ذوالقعده ذوالحجه محرم دې سلور میاشتو کې جنگونه کول ناجایز نو د دې د حکم لا ترمیم شوی نه بدل شوی نه نو بچون کې د ټیم کې شکل براءت نه سورته براءت نازل شو سورته توبه نو د دې سلور میاشتو د عزت او د حکم بحالو بده وجه باندې د مکی د مشرکانو سره جهاد شکنو وعده ماته کړي په حال د جنگ مستحق لیکن نصور میاشت د احترام د خاطر نه دوی ته موقع ملاو شو چې دوی بخپل ژوند تیر کې سور میاشتي ځکه بده کې جنگ کول ناجایز دی اگر چې د خلک د جنگ مستحق دي خو د میاشتو کې جنگ ټیک نه دی نو الله تعالی وی فاذا سلخ الاشهر الحرم هر کله چې تیر شي میاشت د عزت محترم یو د عزت میاشت چې کمی دی هغه کله تیر شي فقتلوا المشرکین حيث وجدتموهم قتل کې مشرکان خلق په جزیره العرب کې حيث وجدتموهم چرتم چې بیا مون د جزیره العرب سره ځکه وایي چې په جزیره العرب نه بهر هر مشرک وجل شړل د جایز نه دي هغه باس مخکې من کړی دی هغه اصول من ویل دي نو دغه میاشت چې کله تیر شي نو د مشرکانو نه مراد به د مکی مشرکان واخلي د علاقې نه جزیره العرب چې په عرب کې وجنه او د مشرکانو نه مراد د مکی مشرکان چې کوم عهد شکن خلکو د وعده پابند نو او د مسلمانانو خلاف مخکې من ویلو چې د دې د بني بکر سره مرسته کړي او خزاق قبيله باندې چړای شو چې کوم د مسلمانانو سره ولاړو وعده پابند نو هر واري د خپل نقصان جاری ساتلو نو دغه د مکی مشرکان چې کوم دغه حکم ذکر کیږي اورنۍ فرقې حکم ذکر کیږي چې دغه قتل حيث وجدتموهم چرتم چې بیا مندو وخذوهم دوی ونسي یعنی قید کې واچوي بیا دغه نورسه د اسلامي امیر خپل اختیار دی چې څنګه ته مناسب کاری کاغې نه پیدي اخلي ماپ کوي هغه قتلای خپل اختیار ورسره دی واحصروهم دی محاصره کوي
کوم قلاګانو کې چې ناس دې چاپېر ورته کېنه چې د قلاګانو نه راونه وځي په اسلامي ملک په اسلامي ریاست کې چې دوی آزاد ونه ګرځي فساد خور نه کی وقعدوا لهم کېنه دوی ته کل مرصد په هر د انتظار بځای کې په کوم لارو چې تېرېدل وي هغه ځایونو کې ورته کېنه یو ساره چې تګ را تګ درونه کی فإن تابوا دې خلکو توبه ویستله واقاموا الصلاة قائم كمنز وآتوا الزكاة وارك الزكاة فخلوا سبيلهم خالق لار دوی بیا هغه ته لارې مبندوي محاصري ختم کوي کجیلونو کې ما چولې نورته کې پرې دوي ان الله غفور رحیم یقین الله تعالی بخون کې او رحم کوون کې دې ځکه نه پورې د 5 نمبر آیات پورې چې کم براءت کې کم آیاتونه ذکر شو لدې نه چې کم مسائل شرعي مسائل معلوم شو پدې کې اولنۍ مسله دا ده چې مسلمانان کله په چا باندې غلبه وکړي غالب شي او هغه په محاصره کې په قبضه کې راوړي اگر کله څومره غټ ظالمان ودی نه خو دوی د ګیرولو نه په قبضه کې دراوستل نه بعد د دوی نه غتیر ظلمونو قارونه استل او زیاتې وسره کول ناجایز وسره کول دا د انساني اخلاق سره مناسب نه دي اسلامي اخلاق سره سمون نه خوري اگر چې بده معنی چې کله تاسو سره ظلم شوی ته واپس داغې نه انتقام اخلي بده معنی خو زره یخیږي ته ټیک خبره ده لیکن خبره ده چې دوی سره گزاره همدردی وشي گزاره وسره وشي کما هدا په شریعت اجازه ورکړه گزاره په دې لیول باندې چې هغه ظلم مصبر ته مکه وجه کوي تاسو سره کړی دی او هغه انتقام تیر ماخله چې کم څه تاسو سره کړی دی بلکې شرعي احکام ته اوس پاره چې شریعت سزا ورکړي بوله ورکړي او کني ورکړي جو نه به ورکړي شریعت ته اوس پاره مفسرین لیکلي د جدا نقطه چې کومه ده چې فتح مکی په ورځ باندې د خلکو نه مسلمانانو انتقامونه وانغست حالانکه ډېر ظلمونه کړي ډېر زیاتی دي خلکو کړي او په دې کې د اسلامي جنگونو او د عام جنگونو منځ کې فرق واضح شو چې جهاد څنګه یو عام جنگونه څنګه عام جنگونو کې چې کله قیدی چاله پلاس ورچ د ظلمونه ور باندې کې زیاتی پی کوي تحقیق هم نه کوي خپل قار په سړی کینی وسره پالي او په جهادونو کې چې کم دین دا فرموله نه هغه کې چې کلم کس محاصره شي گیر شي بس اسلامي قوانين توسپارل شي اسلامي قوانين او شریعت سوي هغه دی وسره وشي کوم سره هر څه کړی د موږ ورته هیڅ نه وایو انتقام ته نه نو په دې وجه باندې د جهاد او د فساد منځ کې فرق واضح شو دې طریقه باندې جهاد کې با قیدی سره ظلم نه کی قانون توسپارل کیږي فساد کې به خلک خپل چرونه زده کوي ځکه قران زې په زې باندې دغه حالت هم ذکر کړی دی ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين د فتنه معنی دغه ځکه مولانا شفاعي دانوي رحمه الله بیان قرآن کې تخته مشق لیکلی دی د مشق د پاره مشکور د پاره چې کوم تخته خلک استعمالوي چرونه بزده کوي ټرای نه کوي نو دغه کافرانو د پاره زمونږ نه تخته مشق مجوړه وجاغیر باندې ظلمونو ټرای نه کوي چرونه را باندې زده کوي او نخریره باندې کې دغه حال باندې رانه ول نو چې کوم اسلامي جنگونه نه دي جهادونه نه دي پام جنگونو کې د حالاتي چې بقیدی باندې داسې لوبي خلک کوي داسې نخریبي کوي چې انسان داغي برداشت کول نه شي اوریدل هم مناسب نه ګڼي نو دا مسله دې ځکه نه معلومه شو د براءت اولنی آیاتونه چې دغه ظالمانو سره نبی عليه السلام د سیونه کړ دویمه دا چې کله یو قوم ته یو ځګین نشړي جلاوطن کوي او ډېر زیاته مجبوری هم شي او دا خلکو زیاتی هم د حد نه وختل یو ته په الله غالب کی نو پوري بده ته نه وځي په حال وځي بس اوس ګورنه خالق یو ځای په مخمخه د چرمانه بلکې د لبټې مرګ نو ځکه دغه خلکو لا کافي ټیمونه میلاو شو مکی مشرکانو ته سلور میاشت ټیم میلاو شو باندې زمرا باندې مودج ته نه همیشه ټیم میلاو شو چې په دې کې سوچ وکړئ خپل اندازې ته وګورئ که زمونږ اسلامي قوانين برداشت کولای شي خاطر کنه شي برداشت کولای دغه نه بعد بیا زینو او چې بیا هم نه زیږي بیا د جنگ مستحق یي نو بده وجه باندې هر مخالف قوت ته چې کله غجر وطن کې دلی شرعاً منظور هم شي بیا ورته هم ټیم ملاويږي درېمه غټه مسله دا معلومي چې کله د یو قوم سره جنگ کول ضروري شي او په شرعي اصول باندې هغه سره جنگ کول خامخه پکاري بل لار نه نو په دې ټیم کې بعد دغه قوم خلاف خپل پوره قوتونه او صلاحیتونه استعمالوي دا څه باندې کې جام جنگ کې مسره همدردیانه کې دوه په یو ځای کې نه راجمع کیږي او دغه همدردی به بزدلې باندې بدلېږي بیا اخر انجام شکست رسیږي نو ځکه چې کله د صدور میاشت د وطن نه بعد الله تعالی وایي چې دغه کسان
قتل کوي چې کم ځای کې بیا موندو محاصره کوي جیلونو کې واچوي په هر ځای کې ورته کېني یعنی هر قسم طریقه وسره وکړي چې څنګه تاسو ته مناسب کاری د کوم خلکو چې خلاف جنگ کول لازمي شي هغه خلاف پوره صلاحیتونه استعمالول دا شرعي مسله شوله اخرنۍ خبره دا ده چې د چا د اسلام او په ایمان باندې به الله اعتماد کولی شي چې اول دا چې د خپل کفر د پښیمانتیا اظهار وکړي توبه وباسي څنګه دې ځکه کې په اخرنۍ 5 نمبر آیت کې الله تعالی ذکر کړل چې په ان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزکات دې چې په کفر باندې پښیمانه چې توبه وباسي یو شرط دی دوی مزب قائمه مزب لازمی کوي معلومه کې دا چې تش د کفر نه په انکار باندې په تش توبه باندې د چا ایمان منزوري گنا تش کلمو باندې منزوري گنا دویم به کې قامت د صلات د مزب کوي په وخت مزب باندې وي مزب منی واتوا الزکات او زکات به ور کوي دا شرایط دي نو که دا شرایط په دغه کس کې موجود شو دا مسلمان شمارېدل شي که دا درې شرایط پکې نه وو صرف کلمه ویله هم کافي نه ده صرف منځ د شروع کو هم کافي نه ده صرف حج صرف زکات ورکاو دغه ټیم کې نو هم کافي کېږي نو چې کله دا درې ونه رايوځ شي اله به د مسلمان باندې د مسلمان حکم لګي د دې لپاره صحابه کرام په زمانه کې تاریخ چې کوم دی تاریخي تاییدونه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د واقع نه معلومیږي ابوبکر صدیق رضی الله عنه د فرقې خلاف د جهاد اعلان وکړ او دا د خلکو چې ښکارا مسلمانان هم کلمې هم ویله او په ډیرو جهادونو کې د نبی علی السلام سره شرکت هم کړو 5 وخته مز وکاو حجونو قایل حجونه کړیو جمعه منظور ته باقاعده راتل مسجد نبی ته براتل دي خلک یو کمه دا او نبی علی السلام د وفات نه بعد زکات ورکول نه انکار وکړي زکات موږ بیت المال ته نه ورکړو او دي خلکو خلاف د جهاد اعلان وشو ډېر صحابه کرام دي کې شک مونږ د جهاد وټی کې ګټي پنای نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه د آیت مبارکه ولوستو چې بین تاب وقام الصلاه واتوا الزکات د کفر نه توبه وباسي نو هم به منځ کې هم به زکات ورکې نو اله به دا توبه قبولي او که درې وانه راځي نه شو نو دغه توبه قبول نه ده دغه نه بعد صحابه کرام رضی تایید وکړي او د آیت صحیح دی او به دې باندې عمل کول ټیک دي د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د عمل صحیح دی دا شرعي عمل دی نو بده د دې نه دا خبر واضح شو چې د توبې لپاره شرایط د توبې د قبلولو لپاره شرایط بدري اول به توبه پسې به منځي پسې به زکات ځنې خلک به دې کې د سکار کوي کم چې ملحدین دي د اسلام خلاف د کفر دلالان دي هغه یې سکار کوي چې کوشش دا ده چې د فاسقانو فاجرانو او دغه شان د ګرسیکو د خلکو ته یو لار جوړ کړي ناغي دا حدیث پیش کوي چې من قال لا اله الا الله دخل الجنه چا چې کلمه یو پیر ویل جنت ته پځي او دویم د صحابه کرام هغه واقعیا پیش کوي چې کوم صحابه کرام په لار روان دي یو کس مخې لورغه د کافرانو د ډلې کس و د مخ کې نه چې کله صحابه کرام یې ولیدل نو یو کس په زور کلمه شروع کړه او یو صحابي به حمله وکړه دای مړ کو چې ګر دا واقعیا نبی عليه السلام تراله نبی عليه السلام هغه صحابي راوغ د ورته دا کار دی ولې کړی دی هغه ورته ویل د الله پیغمبره دا خو د کافرانو د ډلې سړی و مخکې خو د مسلمانۍ مال دري نه و خو چې زه ولدم په زور کلمه ویله ما زما خیال دا راغی چې کله اصلي د یری نه وي ما قتل کو نبی عليه السلام په دې باندې څه غوسه شو ورته ویل د دې زړه تاسو لولې او ته لکه تلې و چې اصلي ویله د زړه نه ویله نو دغه روایت ته ګوره په دغه روایت کې کلمې په زور باندې ویله خدای نه بعد دغه څه دونه موقع ملام نشو چې منځ به کړی و زکات به ور کړی دا موقع خو غسر نه و ته لاري خبره و او د قتل کو نه غلطي په دې ځای کې وشو نو په دې وجه باندې دغه ځکه دغه صحابي رټل ټیکو جایز چې ولې د دې کس مړ کو کې د شیخ منظم کا هغه زکات امر کا خو ته خو نه لیدو اخو د لارې مقدمه وا په لار کې خو ته ارسنه کېدل چې خبر شوې وي نو په دې وجه باندې هغه ورټل شو او دا صحابي وای زبې دومره په خیمانه ما ول چې د واقعي ما ورسته ایمان نه وړي مخکې بنه را وړي نو خبره دا ګناه مې الله معاف کړی وي ته ما ګټ جوړم په اسلام کې دنه دغه واقعیا کوي راخلی او دلیل پیش کی بدی لپاره چې کوم خلک منظم نه کوي د روجوم نه دی قائل د منظم نه دی قائل د زکات هم نه دی قائل د هیڅ شي قائل نه دی صرف رسمي ته ورغه کلمه ویل او دا ټیک مسلمانان دي او د خلاف به هیڅ اقدام کول هغه وی ټیک نه نو دا فتوا دی انتهایی غلطه ده او د صحابه کرامو سیرت چې کله وګورئ د احادیث مبارکه ولولي دغه شان د اهل سنت والجماعت اجماعي فتوی تاریخونه ولولي نو اندازه لګي چې دا فتوی صرف د لپاره د کفارو لپاره لاري جوړ کی فاسقانو فاجرانو او د اسلام دشمنانو لپاره یو قسم لاري جوړ کی اسلامي نظام ته زبردست رکاوټونه جوړ کی داخله